تا پکې څو بچي وو؟ زما 3 بچي وو او یو کور والا وو. ټول شهیدان شو؟ بس الله ته منظوره وه، الله فیصله وه، موږ پرې راضي یو. الله راکړي وو، الله واخیست، الحمدلله. سعودي کې وي؟ یو دیره کې هلته هم؟ ستا څو بچي وو؟ زما یو لور وه، بس یو کور والا. یو لور وه، یو کور وه. شپې خبر شوې؟ شپې 11 بجې وې، ورور مې راته رینګ وکړو، خبر شو. بیا مې دا نور خبر کړه، بس بیا مخته چې الله ته منظوره وه کېده، ټکټونه مې راواخیسته. لکه دا ډېر د افسوس مقام دی، د افسوس مقام. خو ځینې داسې خلک پکې دلته وځي چې لکه په هغه ورځ باندې د هغو ودونه وو، د هغه حرامیانو، او هغوی پکې لکه مطلب دا دی چې د ډزو مقام هم اختیار کړ. بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، موجود یم کمراټ کې. په کمراټ کې د نن نه 3 ورځې مخکې یو سانحه مخې ته راغلې وه چې په یو کور باندې غر پیدلی و، په هغې کې 12 کسان شهیدان شو. دغه کور ځوانان بار ملکې په مسافري وو. هغه 12 کسان په خاورو کې دفن شو. په هغې کې نښه دلته دي، 2 اخوا دي، یو بل ځای کې دی. راغلی جي د غمزده کورنۍ اواز سوتېدو دپاره د هغې په غم کې شریک شوي. دلته یو څو ځوانان ولاړ دي، دوی سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورور؟ خیر دی. ټیک ټاک. خیر دی. تاسو ښه یې جي؟ خیر دی، شکر دی. زه خو ستاسو شکر ګزار یم چې تاسو د پېښور نه رالی، او ویلکم درته وایم، موسټ ویلکم درته وایم جي چې تاسو رالی او د دې غریبې علاقې د پاتراک د دې اوسېدونکو حال هم واخیسته جي. دا کمراټ کې کوم ځای دی؟ دا پاتراک دی جي. او دا پاتراک دی، د دې نه بره بیا کلکوټ او بیرکوټ او بیاړ تل دی، بیا کمراټ راځي جي. او دا پاتراک دی جي. دا کومه سانحه چې مخې ته راغله، دا لکه ډېر دا هلکان 4 وانه په سعودي عرب کې وو. دا ټول زمونږ خپل رشتې او د خاندان مسله ده جي. دې سره لکه مطلب دا دی چې دا 12 کسان وفات شوي دي، او دا جنازې د چا نه پناه نه دي، ستاسو نه پناه نه دي. تاسو رالی دلته او ډېر ښایسته کار هم وکړو، ځکه چې ډېر انتهایي سانحه ده چې یو سړی په دې وخت کې یو ماشوم ته، لکه زه به دا ویم چې زما دا زړه درد کوي جي، زړه مې درد کوي ستاسو د میډیا په وساطت باندې چې دا کومه سانحه شوې ده جي، دا کومه سانحه شوې ده. د دې سانحې بالکل دا حکومت داسې ذمهوار دی که نه، ځکه چې دا خو پاکستاني دي جي، دا خو د بل ځای نه دي. که د بل ځای دی جي، نو دا خو د دې ځای خلک دي. سر زه دا وایم چې د دې خلکو سره پرزور د دیو شاته ودرېږي او د دیو حمایت وکړي، ځکه چې د هر سړي 4 بچي 5 بچي، لکه په دې کې داسې ماشومان پکې دي چې هغه د خپل میاندو سره ښخ شوي دي. قسم په خدای جي چې دلته چې کوم مخلوق راغلی 21,000 مخلوق و، دا مخلوق دا چې تللی دی داسې سړی نه و چې هغې جړلې نه دي او سورې نه دي وهلې. نو خدای پاک د تاسو سره ښه وکړي چې تاسو رالی او دومره دغه م وکړه. بل موږ دا یو عرض کوو جي چې د حکومت د دیو سره پوره تعاون وکړي، او داسې تعاون ونه کړي. د پی ټي آی حکومت ته پکار ده چې ښه مضبوط تعاون ورسره وکړي، که هغه د وفاقي حکومت وي، که هغه د مرکزي حکومت وي، چې د دې ماشومانو سره ډېر انتهایي دغه وکړي، ځکه چې د هغې یوه مور پاتې شوه کور ته. هغه مور یې ژوندی ده جي، مور یې ژوندی ده. که هغه مور یې تا ولیده جي، نو تا چې هلته لاړ شي، تاسو به لاړ شئ، ځای به مو ګوره جي. لکه دا ډېر د افسوس مقام دی، د افسوس مقام. خو ځینې داسې خلک پکې دلته وځي چې لکه په هغه ورځ باندې د هغو ودونه وو، د هغه حرامیانو، او هغوی پکې لکه مطلب دا دی چې د ډزو مقام هم اختیار کړ. بیا هغه کسان مونږ خو ونیوه په پولیسو باندې، ونیو 12 جنازې وې، دلته 12 جنازې وې، او دلته باقاعده د ثقیلو ډزې وې جي. لکه داسې مسلمان شته، په کار دا راځي چې دا ګنډافور الیامین ګنډافور د دې پرزور دغه وکړي او دغه کسان ونیسي، او د دیونه دا ثقیل دا خو د دهشتګردو سره جي.
همدلته دې کلي هم دې کلي کې دي په دې غره کې دي په دې غره کې کورونه دي چې دا کسان ونیسي او رایې ولې چې بھائی تاسو ولې داسې غلط کار کوئ یو سړی به مړي او بل دا خبره چې 12 جنازې جي چرګوړي هم نه دي جي خلک دي که نه تاسو سوچ وکړئ جي د مسلمان حیثیت خدا دی چې هغه مسلمان د مسلمان سره یو ښېګړه وکړي دا وخت زمونږ د جړا مقام دی او د افسوس مقام دی دا ټول کلی نه چې جي د کمراټه پورې دا خلک غمزده دي د پاکستان جنډه زمونږ د چوکۍ زمونږ د تاڼي سیچو د پاکستان جنډه نیمه خېجولې ده ولې د افسوس مقام و که نه جي نو چې د پاکستان جنډه نیمه خېږي او په هغې کې هم بیا ډزې کېږي نو ښه خبره داره چې دغه خلک ونیوی شي او د دیو سره داسې عمل وکړي چې دیو بیا چېرته داسې حرکت ونه کېږي نو زه ستاسو شکرګزار یم زمونږ میلمانه او خدای پاک هم دقسې ژوندي لرئ موږ ته او موږ به ستاسو په شا ولاړ یو چې د افسوس مقام دی چې یو طرف ته 12 جنازې پرتې یو بل طرف ته ډزې کېږي نو تاسو پرې سوچ وکړئ نو زما د طرف نه زه تاسو ته بیا هم ویلکم یم بیا هم درته موسټ ویلکم یم او خدای پاک هم بچي وړ لره الله تعالی دې په تاسو چېرته دا حادثه نه راولي بلکې په یو مسلمان دې نه راولي باران د الله رحمتي خو دلته دا هغه بدنصیبه کورنۍ ده چې په دې کور باندې باران د الله زحمت شو دلته په خوب باندې چې انسان ودي نو په مړي حسابي دلته په خوب ودو 3 خاندانه همیشه د پاره په خوب وده شو د دې کوره 12 جنازې لاړې یعنی زه به دا ووایم چې دا د کمراټ هغه بدنصیبه کورنۍ ده دلته ځوانان تلي مسافرۍ له سعودي عرب کې یا په نور هیوادونو کې مزدوري کوله د خپل عزت دپاره زه یم چې هغوی به خبر شوي چې یاره زموږ په کور خټ راللی او کېناستو ټول په ټوله پکې لاړل د هغوی په زړه به څه تېر شي یعنې داسې ناڅاپه حادثه وه چې ټوله نړۍ پې خفه وه او غمزده دي ځکه یو غټه حادثه وه راغلي جي د هغوی په غم درد کې شریک شوي تپوسونه به کوو چې باران څومره و دا سانحه څه ټایم مخې ته راله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یو ښه الحمدلله خیر دی چې تاسو ښه تاسو بار وایي که نه دلته کوم یو ته راشه زیده زیده څنګه یو خیر دی شکر دی دا څه چل شو بس باران ورېدو ډېر زیات انتهایی تیز او د هغه د وجې نه بس د خټ راوغورځېدو او دا څه ټایم و د 12 بجې وې جي د شپې جی او بس دغه چې خټ راولیدو بس ملبه ټوله راله بس کوره راله لاندې کو دا شاته خټ پې ټول راغلی دی او جی ټول پې راغلی دی او بس کم ماشومان چې وو او لوی چې وو هغه ټوله ملبې نه لاندې شو څومره چې په دې 3 کوټو کې وو او جی څومره چې په 3 کوټو کې وو بس دغه نه بعد بیا د محلي والا خلک راله بس دلته کورونه هم لرې لرې دي څنګه خلک خبر کړل رابطه مې ورسره وکړه رنګونه مې ورته وکړه جي او بس راله په هغه ټایم زر موجود شو او بیا یې ملبۍ ته درې کړه او خلک یې ته راویستل خلک بیا څه ټایم راووتل خلک غالبا 5-6 غنټې اخیستې وې 6 غنټې جی ټول په ټول مړو ټول په ټوله مړو جی دا سعودي عرب کې وو او څورونه دي سعودي عرب کې دي 4 مې سعودي عرب کې جی دا څونه کسان شهیدان شو دا 12 کسان جی 12 کسان جی دا رور د سعودي عرب کې وو او جی دا مې ور سعودي عرب کې تاسو څنګه وو جی الحمدلله سعودي کې خبر شوي او سعودي خبر ستا پکې څو بچي وو زما 3 بچي وو او یو کوروالی وو جی ټول شهیدان شو بس الله ته منظور وه الله فیصله وه موږ پرې راضي یو الله راکړي و الله واخیست الحمدلله جی الله دې زړه صبر درکړي آمین کی آمین ډېره مهرباني مرګ حق د ټول به مرو جی جی بالکل تاسو ډېره شکریا ادا کوو چې راغلی دومره زموږ سره په دې غم کې شریک شوئ ډېره مننه کوو جی سعودي عرب کې څه کار کوي جی سعودي عرب کې همدا مټ مزدوري ده خواري زیاري ده کوو جی څونه وخت مخکې تللی دی اوس دې پیر خو تللی یم تقریبا 45-50 ورځې دین مې کېده جی 45 ورځې پس داسې و دا جی سانحه راله جی جی بچو کې د زامن څو 2 مې زامن وو جی یو مې لور یو د لور وه جی 2 د زامن مشرې زوی د څومره عمر و به تقریبا 2.5 کالو 2.5 کالو جی او د بل رور د څو بچي وو بل رور مې یو څلور بچي وو کوروالی وه
او بل کشر چې کوم دی د هغې کور والا یو لوری وژل. څوک هم پکې پاتې نه شو؟ نه جي بار په بار ټول په 3 کمرو کې چې کوم بس هغه ټول الله واغست. ټول الله وا. جی بل ورور د شته کوم چې مسافر و؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو مسافرۍ کې وي؟ او سعودي کې وي؟ او یو دیره کې هلته هم او ستاسو بچي وو؟ ما یو لور و بس یو کور والو. یو لور و یو کور و. او شپې خبر شوي؟ شپې 11 بجې وي ورور مې راته رینګ وکړو خبر شو بیا مې دا نور خبر کړه بس بیا مخته چې الله ته څه منظوره وخت کېده ټکټونه مې راواخیستل. اخري ملاقات خو نه شو ماشومانو سره؟ ونه شو. کله راورسېدی؟ 8:30 بجې وي چې دلته کې راورسېدو. او جنازې څه ټایم شوی؟ 3 بجې وي. 3 بجې. او الله دې په تاسو اسانه. امین. قدرمنو زما مقصد دا نه دی چې زه د دوی غم سیوا کړم. دا زمونږ هم حق جوړیږي چې یو داسې دردېدلې سانحه وشي او هلته موږ ځان ورسو. ځکه دا هم زمونږ د کلمې رونه دي، یو پښتانه یو. بیا بارانونو کې اکثر په غریزو علاقو کې یا کچو کوټو کې دغسې واقعې مخې ته راځي. خو دا یو ډېره افسوسناک او دردېدلې واقعه ده چې د یو کوره 3 خاندانه لاړل د خاورو دفن شو. یعنې دې کوټو کې چې ودو نو همیشه دپاره اوده پاتې شو. یقینا د دوی زړه د کتو دی دا ولاړ دی جي د الله په کارونو باندې صبر کړی چې د الله فیصله و دوی ته منظوره ده، خو د دوی زړه بدن نه سوری دردېدلی وي. ځکه د بچو غوښتنې خلک کوي چې یا الله بچي راکړي او بیا بچي او کور چې مسافرۍ له لاړ شي او بیا در باندې ناڅاپه غږ وشي او د شپې چې کمره را پرېوته او ټول په ټوله لاړل. نو یقینا د دې حوصلې ته زما سلام دی چې دوی دلته راغلي دي او ولاړ دي. الله دې داسې غم په چا هم نه راولي. په هغې کې یو ځوان د عبدالولي خان یونیورسټۍ سټوډنټ و، هم پکې شهید شوی دی، ناصر جمال. د هغه تصویر به هم تاسو ته په سکرین ښکاري که د هغه کوم سټوډنټ کلاس فیلو وي او هغې ته پته نه وي نو یاده دې وي دغه د هغه عکس دی تاسو ته به ښکاري. د څوم کلاس سټوډنټ و؟ دا جی عبدالولي خان یونیورسٹی کې د لاس سیمسټر او جی اور دا هم په دې حادثه کې شهید شوی دی. دیم ودو؟ جی جی دیم بس ودو په ودو پاتې شو. جی دا په سکرین درته د ناصر جمال عکس ښکاري. یقینا د هغه څه ملګري به خبرې یا به نه خبر. موږ دا وایو چې کوم زموږ د علاقې کم خلک دي یو په دې غم کې موږ سره بھرپور شرکت کړی دی. موږ د دې ډېر شکر گزار یو. دغه شانتي که څه د پارټیانو کم خلک دي هغه موږ له راغلي دي، موږ سره غم راضي په شکل کې موږ سره ناست دي. که د لاسو څه هیلپ او خدمت او منډه تړله، خصوصا زموږ دا نږدې قریبي خلک د دې موږ ډېر زیات شکر گزار یو. دا هغه زنانه ده چې د دوی ولوره او هغه ماشومه ورسره په دې څنګل کې پرته وه چې کله دې مونږ راویسته د ماشومه مو پات شوي وه. مخه د دې جنۍ هم روغ و، د دې مور هم روغ و، د ماشوم هم مخ روغ و، د ماشوم هم د مور هم روغ و، د مور هم روغ و. نو هغه ماشومه لکه علما راله او هغې ویله چې یاره دا د دې مور سره دي دا یو ځای دفن کړی شي. دې کې اوس مور او لور دا مور او لور دي چې دواړه دې ماشومې لکه د ده خاوند په سعودي عرب کې و، دا خپل کور والا دا هغې بولي وه دغه ته سعودي عرب ته عمرې له، هلته یې پې عمره هم کړې وه په ماشوموالي کې، دې ماشوم یې هم اوس عمره کړې وه. نو راله بس هغه عمره هم الله تعالی قبول او منظوره کړه. دلته پې دا کوټه راولیده نو په هغه نورو مړو کې هغه هلته یو ځای ښخ دي او دا مور او لور دلته ښخ شو ځکه چې د ده پلار دا دی ښخ دی ورسره نږدې د دې ماشومې د دې جنۍ پلار. نو دا هغه ماشومه ده چې دا لاړه خپل د خاوند سره یې هلته عمره هم وکړه، 3 میاشتې هلته ویزټ وکړو، په طایف کې وګرځېده، خانه کعبه کې وګرځېده، الله پې دا رحم وکړه او په مسجد نبوي کې به یې منځونه کړي. دلته چې راله عمر یې دومره نه و ماشومه، د دې دغه یو بچی و، یو ماشوم یې مخکې شو هغه وفات شو، بیا دا یو ماشوم سره وه. نو دا ماشومه ولګېده، دا خلک ولګېده زموږ د مشرانو د علما راله چې دا ماشومه د دې زنانه سره خپله دفن کړي. قدرمنو دا
د کمراټ پاتراک د ټولو نه غټه سانحه چې په کومه کې 12 تنان ماشومان میندې بچي شهیدان شو. وجه دا وه چې باران و، په باران کې خټ راورغښتو د کمرو د پاسو په دغه کې د شپې چې څومره تنان و دونه دغه ټولې ګیر کړلو دوی پکې شهیدان شو. یقینا دا ډېره غټه سانحه ده. په دې باندې هر مسلمان خفه دی، د خیبر پښتونخوا که بهر دی، هر یو کس د سترګو نه اوښکې څڅېږي او په دغه غمرازۍ کې شریک دي، ځکه ډېره غټه سانحه ده چې بیا سړی په مسافرۍ ژوند کوي او خبر شي د شپې چې کور مې لاړو او ټول ماشومان پکې لاړو. یقینا دا 3 خاندان و، په دې کې 12 تنه د 3 ورونو اولاد و، هغه پکې ټول شهیدان شو. هغې هم راغلي دي، د هغې سره موږ خبرې اترې وکړو، خو د هغې په زړه ځای نه نو موږ زیاتې خبرې نه کول غوښتل، خو د هغې د زړونو نه هم یو الله خبر دی. الله دې په دوی دغه سخت اسانه کړي. موږ هم رالو، دغه غم هم تاسو ته در رسو، د دوی په غم کې شریک شو، دغه اواز هم تاسو ته در رسو. د دې سره خپله خپرونه سرته رسوم. د الله په امان.